آیت الحجاب باب فی بیان نزول آیت الحجاب باب دے په بیان د نزول د آیت الحجاب ګوره دا موږ مغازی کوم وی رستم وی چې آیت الحجاب کله راغلو په واقعي د ولیمې د زینب بنت جحش راغلو خلق حضرت ولیمه وکړه خلق ناسو حضرت لار هغه د عشی د کور درشلتا پیاراغه بیا اعلان بیا لا چراغ نو خلق تلو نو چې حضرت ورته نږدې شو نو صادره کته کنو انس چې ما ته پته لري چې آیت الحجاب راغی بل ګور اخبرنا ابو عبد الله محمد ابن اسماعیل البخاری رحمت الله علیه قال حدثنا یحیی ور بخاری کی دا قال حدثنا نمخی دا نور راغله محمد ابن یوسف الفربری وی اخبرنا ابو عبد الله شیخ خبر کرم چنومی محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه قال امام بخاری حدثنا یحیی جی حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن واسع قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني انس بن مالك انه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته وكنت اعلم الناس بشان الحجاب حين انزل وقد كان ابي بن كعب يسالني عنه وكان اول ما نزل في مبتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش اصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدعا القوم فاصحابه من الدوام ثم خرجوا وكانوا رفقا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا المكه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا وخرجت معه كي يخرجوا ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معه حتى جاء طبة حجرة عائشة ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خرجوا فرجعوا السلام عليكم حتى دخل على زينب لك صبر جی آواز دا طالبان محبوبنا مجتبى وقد ذكرت حاله قبيل ذلك للأزياف وهذا محل خدمة إن أنسا ذكر خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لكم في مناسبتها وقد أخدمني الشيخ المجتبى وهو كاسمه مجتبى خدمة كثيرة وقد دعوت له دعوة كثيرة بحيث ما أشركت في الدعوات معه أحدا وهذا من أحب التلاميذ لي بحمد الله تعالى والثاني عزير الله والثالث هنا چلو جی مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معه حتى جاء طبة حجرة عائشة ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب وفإذا هم جلوس لم يتفرقوا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ حجرة عائشة فظن ان قد خرجوا فرجعت معه فإذا هم خرجوا فانزل الحجاب فزر بيني وبينه سترا وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا معمر قال ابي حدثنا ابو بكر بن انس قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فتعلموا ثم جلسوا يتحدثون فاخذ كانه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما راى فلما قام من قام معه من القوم وقال بقية القوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن أبي بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك قالت فلم يفعل وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا ليالين قبل المناسك خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآه عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة حرصا على ينزل الحجاب باب الاستئذان من أجل البصر المطلب دا دی چې دا استیزان چې کوم دی دا لوجه د نظر نه دی چې خلق یو بل تکتل نه نو امر د استیزان به نه راځي جی آسان دي ټول روایتونه ویلي قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما انها هنا من عن سالم بن سعد قالت على رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مثل يحك به راسه فقال لو اعلم انك تنتظر لا تعنت به في عينك انما جل الاستئذان من اجل البصر به قال حدثنا مسعود قال حدثنا محمد بن زيد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا طلع من بعد حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشكة او بمشاكس فكان ينظر اليه يقتل الرجل ليطعنه باب زنا الجوارح دون الفرج
باب زنا الجواری دون الفرج ګوره زنا د اعضاء بغیر د فرج دا ګوره احمد د باب ذکر کولو مقصد دا دی چې لکه دا استیزان خود نظر نه دی او دا نظر چې دی نو دا سبب داعیه الی الزنا دی او زنا خو حرام دی نو نظر زکه حرام دی او زکه پیغمبر علی السلام لنفس النظر تم زنا ویلی دی نو دانه چې دا واقعي عین زنا دی خو السبب الداعیه الی الزنا دی جی وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا سفيان بن مدرس عن ابي ابن عباس رضي الله عنه قال لما رشينا اشباه باللمم من قول ابي هريره رضي الله عنه بس لم ارى شيئا اشباه من اللمم نمی دل یو شی چې زیات مشابه وي صغیره او ګناونو سره یو بل من علمم د المام نه دی المام جوختیدو ته وي چې ډیر مشابه وي نزدیکون کې ګناه تا او دا د بوډا معنی ده ډیر مشابه نزدیکون کې ګناه تا او دا نظر ال الاجنبیات نزدیکون کې زنا تا چې کله پښاوتی جی تحويل حدثني محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طوس عن ابي بن عباس رضي الله عنه قال ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب على ابن ادم حظه من زنا ادرك ذلك لا محاله بين العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه باب التسليم والاستئذان ثلاثا وګور استئذان درې ځله دی یو ځله به السلام علیکم ادخل که جواب ملا شنو فبها او چنین بیا په دویم ځل کې جواب ملا شنو فبها کینی دریم ځل کې جواب ملا شو خو ټیک ډوړې بوغر چې بوس کی او کې جواب ملا نش نو واپس راځه جی وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله عبد المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمه عاد ثلاثا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيبة عن بشر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الانصار اذ جاء ابو موسى كانه مذعور فقال استاذنت على عمر ثلاثا فلم يجدني فرجعت كانه مذعور خمان پینه گویا کې دې غبراو کړي شو مذعور د زهر نه زهر زته خوف زده پریشان کړي شوی جی وقال ما منعك قلت استاذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال والله لتقيمن عليه بينة امنكم احد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابي بن كعب والله لا يقوم معك الا اصغر القوم فكنت اصغر القوم فقمت معه فاخبرت عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقال ابن المبارك اخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد بن بشر بن سعيد قال سمعت ابا سعيد بهذا قال ابو عبد الله اراد عمر التثبت لا الا يجيز خبر مقصد څه دا دې موږ مخکې ویل دي چې دیوی چې ما درې ځله تاسو وی تاو نوې په گوارا والا مقصد د امام بخاری چې مقصد د حدیث دا نه دی چې خبره واحد معتبر نه دی چې دې گوارا والا بلکې اراده د عمر التثبت سمانا خبره واضح کول خبره ټیک کول چې آیا دا حکم واقعي دی دغه د فاروي دا نه چې دې په خبره باندې یقین نو یا چکم دے خبر واحد معتبر نو جی باب اذا دعي الرجل فجاء اهل يستاذن وقال سيدنا القضاء عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اذنه بس باب دا چې کله یو سړی دعوت ورکي یو سړی تا او بیا دې راشي نو اجازت بغواړي او کنا د امام بخاری دا وایي چې زه تاسو مچاله ک لس بجې ستا دعوت ته تراشه نو آی بیا لس بجې چرالین بیا به چې ادخلوا املا وی بیا د دوباره اجازت نشته یعنی ضرورت نشته او کی چرته غواړي نو داستا ادب دی اکابو ورسه توی نبی علیہ السلام چې لارشه د طالبان ته چراشه پیوس کړي چې هغه راغی او د دوباره اجازه غوښتو ضرورت نو جی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمرو بن زر التفيل حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن زر قال اخبرنا مجاهد بن ابي هريره رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال يا باهر ان الحق اهل السوق فتهم الي فاتيتم فتعتم فاقبلوا فاستاذنوا فاذن لهم فدخلوا باب التسليم على الصبيان او دین دا خبر ادا چې لکه معشوم مان سلام ویل څنګه دي اخلاق عالیه د حضرت صلی الله علیه وسلم دا دي چې په معشوم باندې حضرت صلی سلام ویلو او شاه محمد او شاه عمر په معشوم سلام ویل زکه په کار چې هغه عادي شي چې بابا په ما سلام ویلو نو دې بیا السلام علیکم
چې ته سلام نه وي بیا سلام نه وي نو خپل بچو ته اسلامي عادتونه ورکړي قربان. قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني انس بن مالك رضي الله عنه انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باب تسليم الرجال للنساء والنساء للرجال. ایک منٹ دې ځکه هغه حدیث ته چې تا په کتاب الجمعه کې ویلې ده چې صحابه کرام فرمایي چې موږ به د جمعې انتظار کوو ځکه زموږ یو ابای وا ورغه به موږ د چقندر راکاو او پای باندې وربشو دانی یا وربشو ورکړي وربواچول دا به سم چې دکنه موږ د پاره بغوخه شو خوان براکاو نو موږ جمعې انتظار کوو نو موږ په دې بوډه به سلام وي. اوس امام بخاری کو باب راوړ چې لکه سړی په خوځو خزه په سړو سلام ویل شي لیکن آیا اجنبی هم ویل شي نو جواب ځکا خپل بکور کې خو بتوي زه خو تعظیم چې تزه خو چې تنزي نو بیا ما خام پوری بنځي او روغه نه پاسه تک چې څوک لږ غواړي کنه پونه شمري سه اجازه پلیس ہے. اوس مسله دا د مولانا صاحب چې کور ته تلار چې مخکې د مور وا خور وا خزه وا السلام علیکم دا هم سلام په خود باندې دي او اجنبیات باندې نزوان خزه په ځوان سړي سلام ویل شي نزوان سړي په ځوان خزه سلام ویل البته کې تر ګډای زنانوي او د قوم مشر زنانوي د محلي مخلراله تعالی بچیا خیر علي تای بیبي اسلام علیکم نو ګناه نشته دي ځکه دې کې خوف د فتنې نشته دي ورارچ مشتهایات دي نو توبه واسه چلو. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي انصار قال كنا نفرح بيوم الجمعه قلت ولما قال كانت عجوز لا ترسل الى بضاعه قال ابن مسلمة نحن بالمدينه فتاخذ من سيد السلك فتطرح في قدر وتكرر حبات من شعير فاذا صلينا الجمعه انصرفنا نسلم عليها فتقدم الينا فنفرح من اجل ما كنا نكل ولا نتغدى الا بعد الجمعه. وفي قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ما مر الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عائشه رضي الله تعالى عنهم قالت قال رسول الله سمع عائشه هذا جبريل يقرا عليك السلام قلت عليه السلام ورحمة الله تعالى ما لنا تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيب وقال يونس النعمان الزهري وبركاته. بس اوس دې کې بس واسګار محشن ټول واسګار ایر ځکه نه جمعراتونه طالبان باندې لکه سبا جمعه سم سبا کوم با خو بهر حال چې دینو الی اخر چلو اوس مسلې ته وکړه دغه الک سلام بچی نارینه په زنانو زنانه په نارینو سائل سوال لیکل دا جبريل له خزانه سره او امام بخاری چې سړي په خود سلام ویل شي دا جبريل خو ملک دی لا یوسو بالرجال ولا بالنساء. بیا جواب ورکړي چې جبريل امین براته په صورت تحیۃ الکلبی او تحیۃ الکلبی خو سړیو په دې وخت جبريل امین متمثل شو په صورت تحیہ په حکم که حکم رجال باب السلام رجال للنساء مخکذا باب اذا قال من ذا فقال انا. اوس ګورا اذا قال من ذا قال انا ما توکه دغه طالب جانا فاذن استیزان کی آداب کی امام بخاری چې کله اذن غواړي په الفاظ کامله غواړه په ناقصو نه او کتانا صاحب البيت تفوسو کی یو داسي جواب ورکړي چې هغه جمله معرفه وي ناقصه نه لکه سری تکتبو که حضرت من وی انا اس انا کل انسان انا کل فرد يعبر عن نفسي بانا وكلمه انا لا يميز احد من احد دې سره تمیز دی یو کس د بل نه ناراضي نو لا تقولوا انا بل قولوا شاعمر انا شاعمر. وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن الملك قال حدثنا شعبة محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم كان على ابي فدفعت بها فقال من ذا قلت انا فقال انا كانه كرهها باب من رد فقال عليه السلام. بس اوس ګورا دا بل باب دی اوس کې یو سره تا وی چې فلان کې کاکا تا سلام وای نو ته به دغه جواب کوي عليه السلام عليك السلام. بس بعض روایت ترمذی وغیرہ کې بتا سوي دي چې تا ته یو سړي سلام ولېګنو نو ته به سوې اول با هغه قاصد باندې سلام وای نو بیا با په مرسل سلام وای وعليك وعليه السلام. تشو چلو
وقالت عائشة عليه السلام ورحمة الله وبركاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله بك. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فرجع فارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال في ثانية وفي التي بعدها علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا قمت إلى الصلاة فاصبر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاته كلها. وقال أبو مسامة في الأخير حتى تستوي قائما. وبه قال حدثني ابن مشاهد قال حدثني حتى تستوي قائما چې دا روایت ابو اسامه شي نو دا به دلیل د احناف شي چې مخکې روایت کې جلسه د استراحت دا او دي کې ثابته نشوا نو دقه قول فیصل شو. یو روایت کې تستوی قائد دی بلکې تستوی قائم دی نو تستوی قائما محمول بعام الاحوال تستوی جالسا محمول بعذر الاحوال. چلو قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. باب اذا قال فلان يقرأ عليك السلام يقرئك السلام یقرئک السلام چې تاسو یو څه فلان کې پتا سلام وای نو معنی دا شو چې یو سړی سلام بل توړل شي لکه جبرئیل راغی نبی علی السلام څخه او ته حضرت توي چې په حضرت عائشہ باندې ما سلام وای. جی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنهم حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان جبريل يقرأ عليك السلام فقالت عليه السلام ورحمة الله. باب التسليم في مجلس في اخلاق من المسلمين والمشركين. دا حدیثم تاسو مخکې شپږ سو ځله وي الکه چې او داسې مجلس وي چې پای کې اخلاق وي نو ته په سلام وای په نیت مسلمانینو ولکه یو مجلس تلاري پکې مشرکان شته يهوديان شته او داس نور خلک شته نو ته خپل مرګري مستحضر کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو. چلو بس. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر بن زهير عن عروة بن الزبير قال اخبرني اسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمار عليه كعب تحته قطيفة فدكيت فارق اسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بين الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقت بدر حتى مر في مجلس في اخلاق من المسلمين والمشركين عبد الاوثان واليهود فيهم عبد الله بن ابي بن سلولة وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشت المجلس عجلت الدابة خمر عبد الله بن ابي عن فوق ردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم الى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي بن سلولة أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع فإلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة تخشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبى المسلمون والمشركون واليهود حتى هم ويتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب يخفض ما دم أقول شلو حتى دخل على سعد بن عبادة سعد بن عبادة فقال يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال أفعله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفع فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد استرى أهل هذه البهرة على أن يتوجوه فيواسبه بالإصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرك بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تبين توبته والى متى تتبين توبه المعاصي. ګور باب توکیدا باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا یعنی باب دې په بیان د هغه چا چې یو سړی ګناه کړی وي او ته په غیبان سلام نه وای او کله چې هغه سره د بایکاټ اعلان شوی نو دا جایز دی. تیشوا ولم يرد سلامه او تعذيبا دغه د سلام جواب ورنکي حتا تتبين توبته تر دې چې تاسو توبه اخکار شي یو و الى ما تتبين توبه العاصي او دا چاله د ګناګار توبه وکړه اخکار کیږي. اوس ګوره دا باب دی خو دې باب باندې موږ څنګه معاملو دا خو هغه باب دی چې د وحی سره عملو. دا د غزوه تبوک واقعه ده چې پیغمبر اسلام کعب ابن مالک رضی الله عنه سره د بایکاټ اعلان وکړ. پیغمبر سلام به نه وای جواب د سلام به نه ورکوي نو اقترف ذنبن سو واستشهد دا جهادنا لم يرد سلامه او هغه تبم په سلام نه وای دغه جوابم نه ورکای
تر دې چې توبه نی قبول شي توبه وکړه قبوليږي چې وحی راشي دا خو د کابل مالکو تعالی پر اجازه شته چې یو سره مختلف ذم دی ګناه کې مشغول دی سلام په ویل نه دی پکار او که چر مختلف ذم نه دی ته په سلام ویل شي ځکه چې ما من شخص فی هذه الايام الا وله ذنب كبير او صغير وغيرها قال عبد الله بن عمر لا تسلم ولا شربت الخمر چې اوسره شراب سکي پلاس کې بوتل نیولې ده نو په دې ټټې زیبان والسلام نه وای مخه نه وبي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليس بن خير بن شهاب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال مالك يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد سلامي أم لا حتى كملت 50 ليلة وآتي النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر باب كيف رد على أهل الذمة السلام. اوس ګورک چې کم ذمہ دي يهوديان دي اهل ذمہ دي نو تب پاغي باندې سلام جواب څنګه ورکړي مسلمان له جواب څنګه ورکړي وعليك السلام یو وعليك السلام ورحمت الله وعليك السلام ورحمت الله وبرکاته دا جواب د سلام د مسلمان دی واما جواب السلام لاهل ذمہ عليك فقط ان السلام عليك وعليك خلاص. وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شيخ بن الزهري قال اخبرني عروه ان عائشه قالت دخل رجل من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشه فان الله يحب الرفق في الامر كله فقلت يا رسول الله اولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا بس وعليكم ما نسوا چې جواب وعليكم سره دی دی وعليكم ما جواب پوښیږي څنګه دی یعنی علیکم ما كنتم مستيقين خلاص. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اليهود فانما يقول احدهم السلام عليك فقولوا عليك. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثني هشام قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس قال حدثنا انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا عليكم. باب من نظر في كتابه من يحذر على المسلمين ليستبين امره. باب دې په بیان دا چا نظرت فی کتاب من چې دې کتلو کې په کتاب دا هغه چا يحذر على المسلمين مراد کتاب نه خط ته چې دې کتلو کې په خط کې خط دا هغه چا يحذر المسلمين معنی پوښوي چې يراول کې دې مسلمانانو باندې ليستبين امره چې دغه حقیقت خلق ته واضح شي. ګوره مسلمان پوښوي لکه هغه مغازی کومه ویل دي خاطب ابن ابي بلتعاص سے خط لګلو د رسول الله احوال په مشرکین وخکار کړو اخکار کول غرض وو الله وحی کړه چې خاطب خط وړو آیت راغې نبی اسلام حضرت علی مرګرو لګل روزه الخاخ کی اغونی ولا او د غید لکینا یاد بچیوینا یاد کونسه د ویخنا اغا خطر بار کا خط اولست د عمر غ فتوا او د حضرت دلاسا بس مخه ذا په لاس. قال حدثنا يوسف بن بخلوي قال حدثنا ابن يزيد قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وابا مرسد الغنويه وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تاتوا روزه خاهم فان بها امراه من المشركين معها سيف من حاتم بن ابي بلتاء المشركين قال فادركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا اين الكتاب والذي معك قالت ما معي كتاب فنحنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا قال صاحباي ما نرى كتابا قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب او لاجردنك بربندو بدي ها. قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء أخرجت الكتاب. قالت فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاتم على ما صنعت قال ما بي ألا أكون مؤمنا بالله وبرسوله وما غيرت ولا بدلت من وما غيرت ما دین خپل نه بدل کړي
الفاظ مترادف ولا بدلت نمی پریخه ده اردت ان يكون لي عند القوم یادم چې ماوي چې مشرکین با زمان لګ لته باندې شي جی يتبع الله بها عن اهلي ومالي وليس من اصحابك هناك الا وله من يتبع الله به عن اهله وماله قال صدق فلا تقول له الا خيرا قال فقال بس احمد خان احمد جانا دې ځکه په دې ټکی باندې سور قلم راخ کا فلا تقولوا له الا خيرا سمانا صحابه تنقیس سے بالا تر ہیں دا زما سے مسئلہ یاد رکھنا ولې خط لیکل دي ګناي کړی دي خط لیکل دي ګناي کړی دي سره دې دین پیغمبر سے وی چې خیر ورته وای او تنقیس نه بالا تر نور څه ته وای خدای ته وای کنه یا شو صحابه تنقیس سے بالا تر ہیں چلو فقال عمر بن الخطاب انه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فليضرب عنقه فقال يا عمر ما ادريك لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه قال فدمعت عينا عمر سترګې ډکې شوې د وخت نه الله رسول عالم باو كيف يكتب الى اهل الكتاب اهل کتاب طبقات څنګه لیکي دغه طریقه صدا جی قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس بن الزهري قال اخبرنا عبد الله بن عتبة عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه بنفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فاتوه فذكر الحديث ثم قال دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى اما بعد باب بمن يبدأ في الكتاب ګوره ته چې خط لیکي امام بخاری وی چې ابتدا په اسم د مرسل کوي او کې ابتدا په اسم د مرسل الیه کوي امام بخاری دا طریقه درته کوي نو تاسو یې ذکر دي اوسه پوری ابتدا په نوم د مرسل وی حضرت من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الہ هرقل نو مرسل الیه رسو کړه او مرسل اسم مخ کې وو جی وقال لي حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن حفص بن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني اسرائيل اخذ خشبه فنقرها فادخل فيها 1000 دينار وسخيفه منه الى صاحبه وقال عمر بن ابي سلمة عن النبي سمع ابا هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم نجرا خشبه دي توغلو یو لرګي جی فجعل المال في جوبها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدي يعني من فلان إلى فلان يعني من فلان کی اخبر نم دي او من إلى فلان اغا سري دائن چرچانه قرضا غسته وا جی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدي مطلب دا شو پیغمبر علیہ السلام ویلو چې پاسه سید دا چې فتح الباری ګوري او کرمانی ګوري نو دې ځکه خلک امام بخاری پسې شوی دي وای چې په کتاب الاستیزان کې 53 ابواب دي او ډیر کم داسې ابواب دي چې استیزان سره صراحتن مربوط وي لکه اوس پاسه لکه دی بوډا ته دی بوډا امداد وکړه د کې استیزان د کم ځای راغی خو بیا وی علما چې امام بخاری دقیق النظر دی الکه بوډا راغی هغه استیزان کړل کنه کمرې نه سره دنه کېده السلام علیکم چې ما وکتل ګډو علي پاسه بلا سنسه زه پوښوي نو معنا دا چې قومو الی سیدکم بعد الدخول دکړه او دخول خو بعد الاستیزان وی لہذا کتاب الاستیزان سره مناسبت ده چلو وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن صالح بن ابراهيم عن ابي امامه بن صالح بن حنيف عن ابي سعيد ان اهل قريظه نزلوا على ابن سعد فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه فجاء فقال قوموا الى سيدكم او قال خيركم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدكم سردار وخيركم بمعنى اخيار ده چې دا تاسو بهتر دي تاسو قوم مشر دي فقال هؤلاء نزلوا على ابنك قال فاني احكم ان یعنی معنی یاد کړه دا کله چې پیغمبر سره محاصره کړی و حضرت ورته زما په حکم کوزي گئے او کې د سات دوی دا خیال چې ساتم د قریزه نه نرمي بو کی نو حضرت دې استاد په حکم کوزيږي نبی علیہ السلام وکا حکم آی حکم داد چې زونون مرکا او خځه ماشومان غلامان کو مارونه واخله الله اکبر نبی علیہ السلام صاحب خلاصتاوا فیصله زما درا سبحان الله اوس لیک صبر وکړه چې تا د دمر تقریر کوم دای نقطه صدا فقال هؤلاء نزلوا على حكمك معنى هؤلاء ارادوا النزول على حكمك ما یاد شو نزلوا په معنی اراده هؤلاء ارادوا النزول على حكمك دی
محلات پر خضوع فیصله ستا په حکم کړی دا وکړه پکې حکم چلو فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتذبح ذراريهم فقال لقد حكمت بما حكم به الملك. الله عبد الله أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك. باب المصافحة قال ابن مسعود علمني النبي صلى الله عليه وسلم. بس نیکسٹ خبر کو تاریخ جانا امام بخاری استیزان کی مصافحہ راویستا اس پتوی چلا کہ مصافحہ سے استیزان سر جوخت شوا استیزان دا دی چه انوار الحق کور ناستو بیٹک کی بارن سوک راگے وی سوک ملمن آگے اگوی جزدن راشا ما دی ورطوی راشا نو چراغی نو بعد دخول دے سلام کئی رضا سلام داگی سلام استیزان شکانا اس با سلام سنگا کوئی گورے طالبانو لازم اصطلاح نہ دکھا اسے گورے علماء اے علماء کرام صلاح امت مفتی کفایت الله صاحب سے خبری لکلی دي نو زه غسرات نشوي بیا تاسمان فتو لګوي بیا مسلمانانو باسه خو بعضی داسی لباس چې د یو فرقی شعار وي دغی د استعمال نه ځان بچ کول پکار دي بس نور زما کی تصریح نه کوم مفتی کفایت الله صاحب لیکلی پوښوي ها دارنګي بعض هغه عادات چې هغه د اغیارو شعار ګرځیدل دي په هغه باندې عمل مسلمان له جایز نه دی لکه سبا زم په دې ملک کې د بیودسو بیودسو طرف نه دا یو خبره مشهور ده چې مصافحه په یو لاس ده اکثر د ګورب طالبان یو لاس ده بل لاس کتي راوړي دې په یو لاس سلام کوي نو الکه ته په یو لاس سلام ولیکي د دې چې مصافحه بالیدین شته ده بخاری شریف اوس دویم باب ذکر کوي چې اخذ بالیدین نو مصافحه بالیدین پیغمبر سے کړی دا او بخاری کې شته ده اوس ورته بخاری خیم دیم خبره غور سے سنو نن سبا تاسو لاړ شئ ایرپورټ ته مجالس د اغیار تلار شئ ای پلاس مصافحه په یو لاس کې بابو تفقینی نواز شریف شو یادو بادشاہان چې بار ملکونو ته دي چرته ګوره پورټونو باندې چې دا بادشاہ یو لاس لاسي کوي دوه لاس نه کوي او چونکی دا شعار د غیرو ګرځیدل دی نو دا غي نه وت پرهیز کوي او مصافحه په دوه لاسو کوي او دغه بخاری ته وګوره المصافحه اوس ګوره ابن مسعود علم النبي صلی الله علیه وسلم وکفی بین کفیه زما لاس ته پیغمبر د دوه لاسونو په منځ کې دا مصافحه وکړه دا څنګه کړه دا وکفی بین کفیه دا شو کریے کفی بین کفی پکار چې تاسو کفی دانده پیر سے پوښ کړه بیا څه شو تمام بولی شو ها جی وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام لي طلحه بن عبيد الله يحرول چې کله زما د توبې بشارت راغې نو منډي ولي يحرول فصافحني وهنئني نما سره مصافحه وکړه مبارکي مراله راکړه نو معلومه شو چې یو خبري لکه احمد کلی تلار شي او دې راشي زما کوی تر شرم مبارک شوی دا جایز مخکره قال حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال حدثنا جابر بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو قيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيده عمر بن الخطاب وآخذ دینون کېو لاس د عمر ابن الخطاب سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصافحہ ثابت شو باب الاخذ باليدين الشاب سے اس قتل امام بخاری مستقل باب راوړو الاخذ باليدين یعنی ول په دوړو لاسونو باندې نو مصافحه چې کوي نو اخذ باليدين دوړو لاسونو وګور صافه حماد بن زید
مصافحه کړ حماد ابن زید رحمه الله ٹھیک شو کنه چا سره ابن المبارکه هغه لوی شخصیت سره امیر د مجاهدین سره بيديه په دواړو لاسونو باندې یکفینا سشا قدوة وحجة هذا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن استخبرتا أبو معمر قال سمعت ابن مسعود يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كفي بين كفيه تسنية شو تشلو مخيرا كما يعلم من سورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانين فلما قبضا قلنا السلام عليك لا مسألة دا گورا سوال پیدا شد السلام علیکا ایوها النبی نو علیکا کی خطاب ایوها دام لپا دا حاضر رازی چاہتوز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نرے بیا ایوها سے ضرورت تے نو صحابہ کرام مشورہ اکڑا نو منگوی چے منگ با السلام علیکا وهو بین ظهرانین پا منگ کیو فلما قبضا چگر کلا حضرت سے دنیا نلار قلنا نو السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ کی خطاب فری خود ایوہا فری خود دلتے اختصار دے بریوات کے برازی جو صحابہ مشورہ اکڑا یواز دا خو خطاب نہ دے بلکہ نور احکام خطاب یشتے تیشو کنا لہذا دا خطابات چکم دی دام نقل کو پر نقل اعتقادی سرنا دام نقل کو پر نقل اعتقادی سرا بلکہ دام نقل کو پر نقل دا حکایت سرا. باب المعانقہ باب دے پا بیان دا معانقی چی یو سڑے چا سرا معانقہ کی معانقہ کو پی جنے کرا غاڑا غاڑیشی تو دا جائز دا کی جائز نہ دا نو بعض حضرات کوئی چی دا معانقہ بدعت تے او ذکر دا پیغمبر علیہ السلام دا ثابت نہ دا. امام بخاری باب کی خدا اور باب معانقہ راوڑا و احمد خان و احمد جانا حدیث دلتا نشتا دے نو تب چې امام بخاری استدلال کرے دے دا بخاری جلد اول 285 صفحے واڑا 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 یو کتاب تبل واڑا دیو اوش دا منس کی حدیث گر حدثنا علی ابن عبداللہ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النار لا يكلمني ولا أكلمه حتى تسوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أسم لكه فحبسته شيئا فظننت أنها تلبس سخابا أو تغسل فجاء يشتد حتى عانقه وقبله عانقه وقبله 285 213 جی. وفي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا بشر بن شعيب قال حدثني ابي عن الزهري التحويل وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عمرو قال حدثنا يونس بن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب ان عبد الله بن عباس اخبره ان علي بن ابي طالب خرج من النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي توفي فيه دا موږ مغازی کې ویل کنه چې دا علي صاحب چراغ نو لغوند رنگي زیړو په تاسو ته کو چې نبی اسلام بالکل خړې دغه حضرت عباس وی چې ما ته پته راځم خاندان چې کله زم د خاندان د چهرو کې تغییر پیدا شي نو دوی آخري وخت وي پیغمبر علی السلام چهره مبارک چې دا د دردونو دی وجنه لګه متغیره ده حضرت وخت قریب شوی دی ان بیاوی چې راشه چې لاړ شو نبی علی السلام ته وی چې دا راته وایا چې خلیفہ بسو کی حضرت علی سوي چې موږ ته دا تاسو نه کوو چې چېر موږ تاسو کو نبی علی السلام وی چې بل کاسته بیا موږ سو خلافت نه راځي درازه ډو تاسو نه آدم را ورته وی چې را آنے والا خلیفہ تا لگ وصیتو کا چې موږ سره بیا لګ ناکام بس او قد مر هذه روایت فی المغازی. فقال الناس يا ابا حسن كيف اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصبح بحمد الله بارئا فقد بيده الى عباس فقال الا ترى وانت والله بعد ثلاث عبد العصا والله اني بس ګور الا ترى اتنوینی انت اے علی
قسم می دی پتا زما د په الله قسمی بعد ثلاثن عبد العصا تب پس تدریو رزنا دا لخت لاندې شي دا بنو چې د لخت بنده بشي غلام بشي د لخت لاندې بشي مانسو پتا به بل امارت راشي او ته پر آیاو کې داخل شي والله اني لو را رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجهه فاني لعارف في وجوه بني عبد المطلب الموت زمون په خاندان کې چې په یو سړي مرګ راځي نو زه یې پیژنم دا ګوره لیک صبر وکړه دا می غیب نه دي دا اثرات دي اګه متین سي الله دې غریق رحمت دي انو زه یو زلارما نو دا خپې پر سیدلې زیړې شي ان ما زه ډیر ازادي و نو مرګي چې نو پاز ماته بیا پورته نو ګوره ان ما دا زیړې شي دا خپې داسې پر زیړې شي کنه بیا اخري مراحل خپل ډیر متقی سره او ډیر مطمئن او دا راته چې دا دعا براته کوي او د مسجد ته اشاره کوي عثمان پوره کی ورنه دې ډیر فاخره فذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله فيما يكون الامر ان كان فينا علمنا ذلك وان كان في غيرنا امرناه نو مشوره ورکیا غیتا فوصا بنا چې موږ باندې خوشیتو کیجی قال علي والله لئن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعناها لا يعطيناها الناس ابدا لا سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا باب من اجاب بلبيك وصادق قربان دې تا نه ګورا چې امیر استاد لار شاګرد زوی رعیت आवाज کین لبیک و صادق ویل پکار دي جی وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن معاذ قال انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ كنت لبيك وصادق ثم قال مثله ثلاثا هل تدري ما حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة فقال يا معاذ كنت لبيك وصادق قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك الا يعذبهم به قال حدثنا عقبة قال حدثنا حمام حدثنا قال حدثنا معاذ بهذا به قال حدثنا عمر بن قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله ابو ذر برزة قال كنت حدثنا والله ابو ذر بالربزه ابو ذر پر ربزه کې علما وي د ابو ذر علم او د عبد الله بن مسعود علم برابر وي قریب دي كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عائشة استقبلنا وحد يعني في حرة المدينة فكارجن اسمك د مدینه عشان په وخت ماسوتنی استقبلنا احد ناسا پر مخامخ شمن توحد ان یاد شو راخکار شمن توحد جی فقال يا ابا ذر ما احب ان احدا لي ذهبا تاتي علي ليله او ثلاث عندي منه دينار الا ارسله لدين الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وارانا بيده ثم قال يا ابا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال الاكثرون هم الاقلون بس حج الاکثرون هغه خلک ډیرون کې د مالونو دي هم الاقلون دوی کمون کې د ثوابونو دي الا من قال اشاره هكذا وهكذا چې پیسې داسي کې ثم قال لي مكانك ادريگا لا تبرح يا بازر او چې امي ادريگا دلته خدامه حتی ارجع چراشم ورا دغه ځکه حضرت ابو ذر دلته ادريگا د چلار نو نبی اسلام ځان له جبريل امين راغلو هغه وخت یو غوډ غرب غونې شو یو هپتنا غونې ابو ذر چې زړه مې وشو چې زم چې د نبی اسلام د دشمنانو حمله خو نه کړه خو بیا یکدم مزین کړه چې نبی اسلام خو ماته لا تبرح ویلي دي کنه نو صله خو زمانه بیا را راته ولاړو دا کې حضرت راغی ما جی تاسو چلو आवाज مې هبتناک واورید تاسو کوم دراتو اراده کوله تاسو څخه خو بیا مې لا تبرح یاد شو نبی رسول الله او ما سره جبريل راغلو حدیث وای شرح فتخوفت نزغير لشم ان يكون اورز رسول الله صلی الله علیه وسلم شاید چې پیغمبر علی السلام باندې سب نوې حادثه رااله فارت ولا بس ذكرت قول رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تبرح فمكثت فقلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت ان يكون اورد لك ثم ذكرت قولك فقمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل واتاني فاخبرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت يا رسول الله وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قلت لزيد انه بلغني انه ابو الدرداء
قال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالرزة وقال الأعمش وحدثني أبو صالح بن الدرداء نحوه. يعني أشهد قويكم لحدثنيه أبو ذر بالربضة. دا حدیث یقینا ما ابو ذر په مقام د رفضی چې دوی معلومات بیان کړو. وقال ابو شهاب لما شيء يمكث عندي فوق ثلاث باب لا يقيم الرجل من مجلسه. ګوره علماء کرام امرن وی کې تعریضن وی خیال راغی کې اشارتن وی کې صراحتن وی بخاری به یادوي حکم دا دی چې لا يقوم الرجل من مجلسي ثم يسبي ندی پاسه یو سره بلرا دغی د ناس زینا چې دی پکی دي. مثلا زمونږ د استادانو د علماو دا یو مزاج دی په صف اول کې طالب ناس زبزم ته خو کوم چې د رستو کو زرا غره چې ما د صف لري دا ګناه دی. لا یقیم دا لکه بل څه لکه پاس دلته سکینم دام ګناه دی. ٹھیک شو دارنګ امر کول هم گناہ دے تعریض کول هم گناہ دے. البتہ کہ یو مجلس کی د کیناستوی امر بالتوسع دے بھئی لگ زی پرے دے او زینشتے دانے چې وی شبیر احمد د پاسا بھئی عبدالوارث شبیر احمد لگ زی راک خجی لگ تنگ شه بل زی ورکے او یو ل پاسول او بل کیناستل دا بالکل ګره امام بخاری په دې باب راوړل. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم الرجل من مجلس ثم يجلس فيه. باب قول الله تعالى واذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. نو تفسحوا آیت ول راوړ اشاره ده توصیه نه زه پر خودوتا پاسول ته حکم نه دی شوی جی. وبه قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقام رجل من مجلس ثم يجلس به اخر ولكن تفسوا وتوسوا وكان ابن عمر يكره ان يقوم رجل من مكانه ثم يجلس مكانه. باب من قام في مجلسه او بيته ولم يستأذن اصحابه وتهيأ للقيام يقوم الناس. باب من قام في مجلسه او بيته چې یو سره د خپل مجلس نه پاسي یا د کور نه ولم يستأذن اصحابه او تهيأ للقيام ليقوم الناس او دی اذن نی ورکره دیتا مرگورو دا یو خبر شوا. دیم او تحیع للقوم یا دی مرگری تیار کی لپاره د قیام لیقوم الناس سے خلق و تفاسی مناسب ندا جی. وبه قال حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يذكر انا بمثل سنه بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت جاش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فاخذ كانه يتحيي للقيام فلم يقوم فلما راى ذلك قام فلما قام من قام معه من الناس بقى دا کوم ځای سبق شروع کړ اقریوات بیا راغی ها فاذا قام جلوس ثم انهم قاموا فانطلقوا حتى قال فجئت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم كانهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت ادخل فارخص الحجاب بيني وبينه فانزل الله يا الذين امنوا ادخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم الى قوله ان ذلكم كان عند الله عظيما. باب الاختباء باليد وهو القرفصاء. باب الاختباء باليد اختباء مرفی ځان نه لاسونه چاپیرا کول وهو القرفصاء چغه هيئت قرفصاء ده د دې دوه کیفیت دي. یو خدا دې مولانا صاحبہ چې سره داسې کینی کنه لاسونه داسې کی داسې تاسو نشو کېناسته کې ډیر زور لګي دا کال له سبا کېناسته نو دې ته لکه داسې کنه اې دا وګوره زوس ناظم خپل مخېدي او داسې کوم دې ته اختبار وي. دا ناشتا جائز ده حضرت سے ناشتو خودی لپاره لګونی بیداری پکار چې داسې کی ٹھیک شو او چې دغه بیداری نه بیا الاخری. دویم صورت داده د قرفصا چې په پوندي الیات سره الیتین سره جوخ کې او داسې ناشته خدای ډیره ګرانه ده خدای ته هيئت قرفصای وای. چلو قال حدثنا محمد بن ابي غالب قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن بليل عن ابيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء الكعبه محتبيا بيده هكذا. باب من اتقى بين يدي اصحابه قال باب من اتقى بين يدي اصحابه باب د بیان د جواز د تکیا لګولو د مرګورو مخ کې تاسو زه تکیا مې لګوله نو دا جایز دی ولې چې ملامي خوږي
تا خیال دی ورته نو معنی دا ده چې دا د مجلس خلاف نه دی حضرت خپل تکیا لګولې قال خبابنا تك النبي صلى الله عليه وسلم متوسل مرتدن قل لا تدعوا الله فقادا دا وګد حدیث ته چې موږ مشرکین په عذاب کړو چې رالو حضرت صلی الله علیه وسلم اختبا کړو او ناستو موږ ورته د الله نبی په مشرکین له خیره نه کوي خو دوی بیړه غرق کی جی قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن بدر قال حدثنا الجرير بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبركم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله وحقوق الوالدين وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال انا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكتا باب من اسرف في مشيه لحاجه او قصد ګوره اصل مسله دا ده چې تبه پلاری نه روزي نه منډي وای خو لیکن کې چې ضرورت وي نزغلې دي شي دا څنګه چې ډیر بد خو لکه په تیزه تلې شي لکه استاد یو څه چې لکه استاد راغی شیخ دراغه پاده کې پمنډ لاچا بیگ تن راغلا اوس لغت تیز روان شي نو دا ګناه نه ده جی وبه قال حدثنا ابو اسمن عن عمر بن سعيد عن ابي بليكة انه قال ابن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فاسرى ثم دخل البيت باب السرير باب د بیان د جواز د کټ معنی کټ جوړول شي او په کټ خوب کول شي دا ګناه نه ده بعض خلک پیغمبر سے پزمکو دغه ته په کټ ولید کی په پالنګ ولید کی الکه د هر یو شی د خپل زمانه مطابق استخیال ورته چې پالنګ طاقت شته نه پالنګ جوړ کا او کدی نه غټ طاقت یې هلیکاپټر والا پای کې ودکی او ګرځرا ګرځا ها طاقت پر خبره ده کس دي په پټ سجه شریر حضرت په کور کې شریر وو حضرت اعظم په شریر ودا نو حضرت خامہ خود وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عائشة بن زهير مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وانا منتج بينه وبين التي تكون لي الحاجز فاكره وانا قوم فاستقبله فانسلوا استلالا باب منون كان له وساطا باب د په بیان د جواز دغه چا چې وګړول شي هغه د پاره وساده لکه دا تاسو موږ د پاره دا وساده جوړه کړه د دې د خپل تتلې خو وکنه او تاسو په لپاره بیا کمبلې چې دا لاندې د کمبل نه چې دا وساده ده چاته وساده غړول دا جایز دی وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن الطفيل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد بن ابي كلابه قال اخبرني ابو المليح قال دخلت مع ابي زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له سومي فدخل علي فالقيت له وسادا من ادم الحشو عليكم وجلس على الارض وصارت الوساد بيني وبينه فقال يا ما يكفيك من كل شهر 3 ايام قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 قلت يا رسول الله قال 7 قلت يا رسول الله قال 9 قلت يا رسول الله قال 11 قلت يا رسول الله قال لا سم فوق سم داوود شهر ذاك صيام يوم ويكاب يوم وبه قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد بن شعبة عن مغيرة عن ابراهيم عن القمة انه قدم الشام التحويل وحدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن ابراهيم قال ذهبت الى القمة الى الشام فاتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا فقال لا من مخوي لها اي الله ارزقني جليسا صالحا التو الله سب نیک مرګرتیا می نصیب کا ابو دردا سے ورا فقال ممن انت ما تو ممن انت د کم ځای راغلین ما ورته من الکوفه کوفی راغلی ما لیک صبر کا فقالوا فرما الیس فیکم صاحب السر تاسو کې د کوفه کې صاحب السر نشته الذي کان لا يعلمه غیره هغه سړی چې د پیغمبر رازونه بغیر دغه نه بل چاته معلوم نه دي یعنی حذیفه سے ما آشته بیا وی الیس فیکم او کان فیکم الذي اجاره الله علی لسان رسول صلی الله علیه وسلم من الشیطان نشته پتاس کې هغه سړی چې الله خلاص کړي په دعا د پیغمبر علی السلام د شیطانی وسوسونه یعنی امارن ما اوشته بیا اولیس فیکم صاحب السوا کې والوسادا نشته پتاس کې هغه سړی چې خاوند د میثاق د پیغمبر علی السلام او خاوند د بالغ تو یعنی ابن مسعود دی او کیف کان عبد الله یقرأ الليل اذا یغشى دا سورۃ څنګه لوسته وی والذکر والانثى او څنګه دا سورۃ مغازی کې موږ ویلو کنه اځ قرآن شری وما خلق الذکر والانثى لیکن دیو ما خلقنه دي تقرات مجرور نور رسیدله فقال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككونني داخل زما خلاف شکایتونه کوي وقد سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم چلو باب القاعده بعد الجمعه باب د په بیان د جواز د قیلولی پس د جمعې نه اوس ګور دا شي دا څنګه لاغې الګه او قیلوله په کور کې کی کنه اته چې چا کور ته دی خو اجازه وغواړي نو
جی وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد قال كنا نقيل ذكرت بعد الجمعه باب القائله في المسجد قیلولا په جمعات کې کول شي چې عادت نی کله کله کول شي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم بن سعد بن سعد رضي الله عنه قال ما كان لعلي اسم احب اليه من ابي تراب وان كان يفرح اذا دعي بها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه فلم يجد علي في البيت فقال اين ابن عمك فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر اين هو فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المسجد راكب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد وقد سقط رداءه وانشقه فاصابه تراب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه وهو يقول قم يا ابا تراب قم يا ابا تراب مرتين فهو من زار قوما فقال عندهم بس من زار قوما مثلا یو سړی د چا ملمشي فقال عندهم یعنی قیلولو کې د په مجلس دا جاي ته خبرو کې قال د قیلولین د قول نه ده بیا الته کې دمو کې نو دا جایز دی لکه ته چاته ملمشي او ته چې غرمه ټیم دې له خوب کوم جایز دی جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن سمامة ان ام سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم فكيل يكيل عندها على ذلك النتي فاذا قام النبي صلى الله عليه وسلم اخذت من عرقه کله چې حضرت پاس اخذت من عرقه وشعره نو دیو اواغستل خلید پیغمبر صلی الله علیه و وخت د نبی علیہ السلام فجمعته نبی ابزان سره جمعت فی قاروره فی شیشه کې ثم جمعته فی سک نو بیا به دا جمع کړ په یو قسم خوشبو کې الته خوشبو کې قال ذی فلما حضر انس بن مالک الوفات چانست وفات نږدې شو او سائلی ماته وصیتک ان یجل فی حنوتی من ذلک سک چې کله په ما خوشبو اچوي نو دغه سک چې کوم کې د پیغمبر سره ویخته پراتی دي دای خوشبو نه لغونه خوشبو په ما وغورځوي وی فجعل فی حنوتی اوس لیک صبر وکړه او دې کې دا چې دا ام سلیم چې د پیغمبر علی السلام د بدن خلی به ځان جمع کولې ویخته هم جمع نو سماج پیغمبر اسلام به جوړ شنو ویخته وته نو انور شاه کشمیری سے فرمایي ګوره یو خود سره ودی خلا راځي نو دی به داخله دازي دا کړه ځان شته کې واجب او حن وای ویخته هغه دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مینا کې پس فراغت احکام د حج نه سر وخت کل کړل نو صاحب ابو طلحه ته وی چې دا تقسیم کا نو مسلم خود ابو طلحه خاوند وکړه غیب حضرت تا س او دا ابو طلحه چې مسلم خاوند څنګه شو کنه ان دا دای خاوند خزه تور کړ نو مسلم څنګه پاتې شو وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام خراب بنت ملحانه فتطعمه وكان تحت بعض من السامه فدخل يوما فاطمه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك قال فقلت يا مالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث موږ مخکې ویل ټیک ده نبی رسول الله چې شنو چې پات خندیدا نو ته ام سلیم جی تاسو ولې خاندې او یا دا بل بیبی دا هغه چې تاسو ولې خاندې وېزه ځکه خانو چې ماته په خوب کې صحابه کرام ملاو شو او دا ام حرام د کنه بنت ملحان او ما او قتل چې بالکل په وسط بحر کې روان دي داسې لکه بادشاہ چې په تختونو باندې ناشتي بادشاہان روان دي وېزه الله پیغمبر دعا وکړه چې مام دې الله دغې نو ګرځي عزت دغې نه نو چنانچه دا معاویه صاحب چې کله دا عثمان رضی الله تعالی په زمانہ کې گورنر و د شام دې په زمانه کې دوی جهاد تل او دریاب کې ته کله دا روانه شو نو اصله خطا غنا تاو شو شهید شو جی فقال الناس من امتي ورضوا عليها وذات في سبيل الله يركبون سبجا هذا البحر يعني په منځ د دریاب او قال مثل ملوك على سيره يوسف اسحاق قلت الله يجلني منهم فدعاكم ودار سبنا ثم استيقظ فقلت الله أيدني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر زمان معاوية فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت باب الجلوس معاوية رضي الله تعالى عنه چې د شام گورنر او خلافت عظیم چې کومو دغه د عثمان رضی الله عنه او علماء چې دا اتیشتم کال د هجرت وجلو باب الجلوس كيف ما تيسر منه بس ګوره بعض روایتو کې راځي چې دا تربعا ناس چې دا نو دا ګناه ده او دا سخت جرم دی لکه مونږ چې ټول ناشتو اکثره کومه تخکار شو چې دا څه تربعا ناشتو نو بعض علماء چې دا څه ناشته جرم دی امام بخاری وی چې کوم روایت کې د دې ناس مذمت دی هغه بدعت هغه ضعیف روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل
سحر مانزن نور خطو پوری مربعان بتربیعان بناست وو امام بخاری الجلوس کیف ما تیسر منو خو ناس ته د څنګه د تاسانی داسې کینا چلو وهي قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان بن دينار بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس بين والبيعتين اجتماع السماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على ما شاء الله والمنابذ تبع محمد بن محمد بن ابي حفصه وعبد الله بن الزبير عن الزهري تاسو دغې کې ان شاء الله مسبارو مې ما شاء الله باب من نجا بين الناس ومن لم يخبر صاحبه ومن لم يخبر بسر صاحبه اذا ما تخبر به ګوره دا باب دې کې دوه باب دي یو باب دادی چې یو سړی تا ته د راز خبر اوخی چې عبدالجلیل دا خبره د راز ده نو اوس د دې راز افشاء ګناه دی نو دا به ته چاته نه وای چې سراج ګل ته سحر ګل ته وای چالکا ما ته خو دې سړي دا خبره کړې د خو چاته وای ما د راز خبره بل چاته نه ښکارا کوي یو ها بیا به د خبرې نوعیت ته ګوري ها تو کې داسې نوعیت وی چې دغه د مرګ نرسو ښکارا کول شي نو بیا ښکارا کولو کې راز باندې څه تان ناراضي نو ښکارا کول شي او کې نخکار کوي نو ډیره بهتره ده لکه دویم روایت ته چې انس ته حضرت یو خبره کړې و ام سلیمی مور وا ای بچا ته اجازه سي ویزه مور نه خیم درته نو چې مور ته پیغمبر ته راز خبره نه خېلي نو بل ته وسنګ اوخای راز روي راز تکنه چا تاسو راز وی شابه حدثنا مسلم بن اسماعيل بن عوان قال حدثنا فراس بن عامر المسعود كان حدثتني عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت ان كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا فلم تغادر منا من نو پاتې د موږ نه یوهم منګه ټول نبی علی السلام سره چاپیره ناستي وو او فاطمه راو وخت او هغه مخکیو جوړل بیا او خندل اریوات قد مر فی المغازی فقال فاطمه تمشي لا والله ما تخفى مشيت ومن مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخفى من پیجنی سمانه نو جدا انداز د رفتار د فاطمه د رفتار د نبی پاک نه پلار چې فاطمه څنګه تلا د قصید حضرت سے بتا سبحان الله فلما رآها رحب قال مرحبا بابنتي ثم اجلس عن يمينه وعن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رآها حزنها سارها ثانية فإذا هي تسكت فقلت لها أنا من نسائه خصك الله بالسر من بيننا یعنی زه د پیغمبر سے بیبی ما او ته خاص کړ په یو راز کې د موږ ټولو نه ثم انت تبکین بیا تا جړل نو مات او خو خیر چې سودی کنه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سارك قال ما كنت لافشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نیم د خپل بابا راز ښکارا کوم الله اکبر فلما توفي صلى الله عليه وسلم قال قلت لها عزمت عليك بمالي عليك من الحق لما اخبرتني قالت اما الان فنعم فاخبرتني قالت لما بما الا زما تعالی قسم دې زما د حق پتا الا اخبرني مگر ما بخمخ خبره أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضني به العام مرتين فلا أولى الأجر إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك قالت فبكيت بكائي الذي رأيت فلما أعجز سارني ثانية فقال يا فاطمة ألا ترضين أن تكون سيدة النساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة باب الاستلقاء باب دې په بیان د استلقاء واستون استاق د کېدو ته او دا حدیث موږ مخفلستون استاق په دوه قسمه چې دا زوده شي او په پخپې کې او ما تاسو ته د مسلم روایت راوړلو یو روایت کې راځي چې پخپې بخپه نه دی او د تراغل چې پخپې بخپه دی نو څو کوئی چالکا دا د جواز والا حدیث څخه کوم دا ناسخ دی د ناهی دی پاره لیکن بر محشدی رخصته جواب ورکړل تا به کتل څنګه جواب دی جواب دا د ګوره په دوه حدیثو کې تطبیق وکړه کم روایت کې چې ممانعت ده دا حمل دی په هيئت چې پردا نشي نه پاتې کیږي لکه سړی بربندي لکه مثلا ته مې پاجامه دی اغوسته دا او پوجګانا ګډي ګوت ښکاری یا لکه لنډي پای کې د بربندې دو خطر را او چې خطرون پر توګوي او باغی کې چې کم دی د اعضاء ښکار کېدو خیال ني نو بشک چلو قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عباد بن تميم امامي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واديا احدى رجليه على الاخرى فابا لا يتنادى اثنان دون ثالث وقوله بس ګور دم عادت دي کنه ګور مولانا صاحب چې درې کسان په لار روان یې نو دوه کسان خپل منځ کې مشوره وکوي ولی کې دې چې دریم کس کم دی هغه پریشان شي چې دوی زما د
وجلو وهلو پروګرام خو نه کوي ها چې هغه سره بل مرګره راشي نه بیا مشوره کول شي دو کسان وي درې کسان وي نو دو مشوره مګوي ها تر دې چې یو جماعت یو غني تورسه بیا اشاره شو چې یو مسلمان غمجن کول جایز نه دي جی قربان دتا نا اذا تناجوا فلا تناجوا بالاسم والعدوان الى قوله فليتوكل المؤمنون وقوله يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقاء الى قوله والله خبير بما تعملون به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن تميم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث بس استاد کوم آیت وی نو دې کې دا دی چې د پیغمبر علی السلام سره کله مشوره کوي د مشورې نمخ کې به ته هدیه لګي خالق دا هدیه چې وا نو دا وجوبي نه وا دا یو استحبابي خبره وا اوس په دې چې عمل کړو کې نو کړي نو قول د قرطبي تفسیر دا دی چې په دې عمل نه شوي فقط دې به دې نجواکم صدقه رانه فإلم تفعلوا دې وتاب علیکم دې نو بس فور الله فائدہ حکم منسوخ کړ او بقول د مدارک روایت ضعیفه داري چې اول من عمل به هو علی رضی الله عنه واغی څخه 10 درهم او یو درهم مخکې کاو او 10 مسلې تاسو کړو فائدہ کې به تفسیر نصفی چلو باب د بیان د پټ ساتلو دراز د چارات بنه فاش کړي ولی قالت ابن علي ولی قالت عبد الله بن صباح قالت موسى بن سليمان قال سمعت ابي قال سمعت رسول الله الى النبي صلى الله عليه وسلم فما اخبرته به احدا بعده وغلط سالتني مسلم فما اخبرتها به باب اذا كان وصل من سلام فلا باس بالمساحه والمناجات کله چې درې کسان داسې لکه عرب چوي اذا كانوا اكثر من ثلاث کله کسان دریوي فلا باس بالمصارفه نو سمانا الک بیا په مشورو ګناه نشته دی والمناجات او سرګوشه باندې هیڅ ګناه نشته دی جی وبه قال حدثنا عثمان حدثنا جرير بن منصور بن ابي وائل بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت سلام فلا يتناجى رجلان دون الاخر حتى تختلف بالناس اجل ان يهدله وبه قال حدثنا عبدان وعن ابي حمزه عن الاعمش عن جميع عن عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسمه فقال رجل من الانصار ان هذه لقسمه ما ولد بها والله قلت وما والله لعادي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وهو في ملأ یو جماعت کې فساررت نو پټه خبره ورته وکړه فغضب حتى احمر وجهه قد مر حدیث دی رحمه الله على مساوي باكثر من هذا فصبر وطول النجوى وقول بس دام تعویل به سکی په کتاب الصلات کې چالکا اقامت نه بعد کې سو راشي امام سره مشورې لپاره او مشوره وګدشي تر دې چې مبتدیان وګدشو نو معنا طول د نجوا ګنا نه ده کې ضرورت راشي جی مصدر من ناجيته فوصفهم بهذا المعنى يتناجون في قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الذي عن مسلم مالك على قيمة الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال ينادي حتى نام اصحابه ثم قام فصلى باب لا تترك النار في البيت عند النوم بس ګور آداب دي چې نه به پرېږي دي اور په کور کې نه به پرېږي دي اور په کور او چې ته دغه شی ودشي ځکه شیطان دا منګکان دی دوی بیا سره نقصان کوي او لکه دی وخت چې ګیس دی د ګیس بل چولا په کور کې باندې پرېږي دي کمره کې ګیس بند شي نو سړی هم بند شي مرشي وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن علي عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون وبه قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابو سلمة عن بريد بن عبد الله عن ابي هريرة عن ابي موسى قال افترق بيت في المدينة على اهله من الليل فحدث بشانه فحدث خبر کړ چې نبی اسلام بشان په حال دوی چې فلان کې کور بیگا اوس وزول شو نبی اسلام ناز النار انما يدعو لكم دا سات دشمن دي فاذا نمتم کله چې اراده د خوب کوي نو فتفئوها عنكم زامړه کړه الله اسی سوچو کې عبد الوارث کتاب خود من دے دے خود دې کتاب سوچ کوي کنه نو زه خو سوچ کوم هغه مطالعه ټیټ کړی دا تقریبا مضبوطه مطالعه مې کړله هغه مطالعه چې کنه اورم نه ویما خو تاسو ګورئ چې د پیغمبر نبوت او دغه صداقت داسي محوري خبره چې په دې دنیا کې د داسي یو متکلم یو دانشور یو سکالر یو سکاټر پوښ کنه په دنیا کې داسې نشته چې د دې خبرو څوګره دوکي صبر مصلح هو صبر مشفق هو چې بچو چود کېږي اور مړ کې بیا د شي الله اکبر
وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن كثير هو ابن شنجير عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمر الآنية واجيب الأبواب خمر الانیا پټ کئ لوخي واجیف الابواب او بند کئ دروازې وطفل المصابيح او دې مړې کئ فینل فویسقا بشک دا منګ کلی چې ربما جرت الفتیلا ډیر کله ته دوی راخي یو مزه خوشیو باتی فاحرقت آل بیتنو ټول کور واره چې دیغه اوسوځي او کله کله تاسو بغلی اور واغسو کوټه اوسوځي دا داري بګی لکه دنه کړي کنه او ناغر نه به کرن جوړ شي دا خیال ته کنه منګ کنه دې راځي چلو شابه باب الله الابواب بالليل باب بیان د بندولو دروازو په وخت د شپې کلا بنه پرې چې سپې راشي یا بل څه چلو شي یا بل څه چلو شي دا څه بنا کا وی قال حدثنا حسان بن ابي عباد قال حدثنا حمام قال حدثنا عطاء بن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسابيح بالليل اذا ركبتم غلقوا الابواب وقول اسقيت وخمروا الطعام والشراب قال حمام واسق قال ولو بعود باب الختان مع كبارا باب الختان بعد ما كبيرا ونتف الابط باب د بیان د جواز ختنه پس دې چې سړی لوی وي سوچ وکړه پس دې چې سړی لوی وي ونتف الابط او باب د بیان د صفا کولو د ترخونو وخت وخل یا دغه صفا کول ګوره عربو دا دستورو چې کله کله به دوی ختنه چې کومه ده کنه بلوغ تم رسوله اسو په ماشوم بزوان شوینو نه پر بنه سنتا اته ماتم یازم په علاقه کې خو شو کنه په خوا به دغه ماشوم به ختنه سنتاو کنه هغه ته نو تکلیف از دو درې کسانو ماشوم نیولو نه ایمان کې هغه به کاټکاو پورا لانجه بوا هغه دی لپاره چې خلکو جوړي غوښتي کنه اوس دا کار پکې خدای ماشوم پیدا شوی نه چې بیا ډاکټر نه کټ کړی دا خلاص په ډاکټر یې کټ کړی خالي به قال حدثنا يحيى بن قزاد قال حدثنا ابراهيم بن سلمى عن بشار بن سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة معنا دا د طریقې اسلامي چې د ټولو پیغمبرانو دغه پنځه دي الختان بچي سنتول والاستحداد او زیر ناف وخت صفا کول ونطف الابط ترخ وخت صفا کول وقصد الشارب کینچی کول وتقلیم الاظفار نکونه کټ کول دا پنځه شو اوس په دې باندې یو سوال دی مسلم جلد اول صفحه 129 کې راځي 10 من حصال الفطرة مسلم 129 صفحه حالته کې 10 راځي لستی او دلته 5 راځي نو دا یو جواب ده چې عدد اقل منافی د اکثر نه ني یو دیم جواب ده ایوب جانا چې حصر نه په 5 کې دي نه په 10 کې دي ځکه روایت ته مسلم کې چې 10 من حصال الفطرة معنا شو لستی 10 حصالو د فطرت نه غیر د لسنو هم شته دي آیا اشاره نفس تکثیر تدا یا حضرت تاول وحی د 500 بیا د 10 شو چلو وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا ابو زياد بن عوج عن جوريان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابراهيم بعد 80 سنه وقت بالقدوم مخففه توجه کوخه بالقدوم خبر اخلاص شو خام د توې مخففه په تبرګای باندې سنت کړی شو خو پټ وره ونه چې کنه دا خیال کوخه دا یو د قدوم قد مر فی المغازی یو د قدوم چې مشدد شي نو نوم د زید او قدوم چې مخفف شي نوم د تبرګای دی او حضرت ابراهیم علیه السلام چا کله دای ختمه کېدا 100 سال ته نږدې 80 سال یا 85 سال عمر او پای وخت چې کم دینو دې ختمه کړی و او ختمه په تبرګای کړی په مقام چې قدوم شي نو په مقام د قدوم او کې قدوم به مخففتن شي نو معنی د تبرګای شو تبرګای به تیری ښا او دې لپاره بعض علما چې دا ختمه فرض ده سو کوئی واجب ده امام سبی سنت ده او بعضی محدثین فقهای کې اوسره په آخري عمر کې مسلمان شي نو ګوري بچي بوډا سه حالت ده دانه چې شوګر وی او ته کټ کې او بس بیا نه جوړ پکټ پروتي صحت ته ګوري چې څنګه حالت ده نو کچره دا ختنه غیله مزره ني نو بیا سنت کا او کینو دا شرط اسلام نه ده خیر دغه سوي قدوم چې شینو
نوم د غیر شابه سي پیزه پاندورې پاتې شابه قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثله من انت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مقتول سئل ابن عباس مثل من انت تپوسو د ابن عباس نه لکه من انت سمر عمر استا من انت معنی دا کم عمرو کا معنی دا خدانه چې تاسو څنګه تاسو من انت یعنی کم عمرو کا حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختون فدغه وخت د مختون وما یعنی بلوغنا مخیر وقريب البلوغ وما وقال وذيك وكانوا لا يختنون الرجل دوی بنقت نکو ماشوم حتى يدرك تردی چې بالغ بشه وقال ابن ادریس نبی نبی ساقن سید ابن جبیر عن ابن عباس قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانا ختین ابن عباس ذکر چې حضرت دنیا نتن زما ختنه شوا یعنی دیالس کال خذوما وداګه نمخې ختم شوا جی باب كل لهو باطل اذا شغلوا عن طاعه كل لهو سندري سندرغاړي وغيرها حتی چې د موبایلو میسجی په موبایلو کې گیمونه دا ټول پدې کې داخل شو کل لهو هر هغه لهو باطل ده اذا شغلوا عن طاعه الله چې الله د تابعداري ته محروم کوي اوس میسج کوي فضل یا پای کې گیم کوي نو د هغه په مطالعه ده هغه په ذکر دی پای کې تلاوت دی پای کې څه کارونه دي ومن قال لصحابي تعال لاقامرك او چې چا خپل مرګري ته چراچ جواری کو دا لوی ګناه دی او من الناس من اشتلا والحديث وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله وقال لصحابه تعالى اقامرك فليتصدق باب ما جاء في البناء بعد په بیان د جواز د جوړولو د آبادی ضرورت لپاره آبادی جوړول شي البته غیر د ضرورت نه آبادی جوړول منع دي وقال ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم من اشاد سعد اذا تطاول بعض د نخو د قیامت دار دي چې ذات تطاول رعات البوم فی البنيان چوغدواله بکی هغه سرون کې د تورو خان په آبادو کې هغه تورو خان خواري کنه نو معنی دا شو البوم دی تک تورو خان والا کمزورو خان وادر مالدار شي چې پیسو کې بلا سونه ويو شپږ سو منزله بخې جوړي چلو ذي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسحاق بن ابي بن سعيد عن سعيد عن ابن عمر قال رايت مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بس ابن عمر رايتني ما تيادي زوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بنیت بيدي بیتن ما یو کور جوړ کړو په خپل لاس باندې یقینونی من المطر دا سکور چې ما پټ ساتي د باران نه ويذلونی من الشمس او په ما باندې سوريو کې د نورنا ما اعانني عليه احد من خلق الله او په دې تعمیر کې په ما باز ما سره امداد نو کړی د الله د بندګانو نه چا یعنی ما په دې کې د چا نه چند مند نو اغستی چلو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عون قال ابن عمر والله ما وضعت لبنة على لبنة قسم ملي په الله باندې ما نو خو یو خخت په بل باندې ولا غرست نخلة او ما نو نال کړی او نو نال کړی او ګټه مذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم کله چې حضرت دنیا نه لاړ بس دا یو خبره شو او یا ساته طالب جانا احمد خانا دې حدیث کې راغی د نبی علیہ السلام نه رسو نه هما په باقي ګټه لګولې دی او نه ما ځان د په یو خخت باندې خخت یې خلافاتي کړی دا حالانکه بل حدیث کې راځي چې حضرت ابن عمر وی او دغه کو نه چې تاسو شو نو او حضرت ابن عمر د حضرت وفات درستو باغم کربا او سزم آباد کړو نو اوس بس کو علماء کرام تو خبرې کوي یو خبره خدا دا چې دا ډیره مزیدار ده او سفیان وی شاید توجه کرو بھائی توجه کرو حضرت سفیان وی چې دا حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر چې وی دا الا چې لا دې آبادی نو کړي معنا آبادی چې نو کړي
دوی چې ما لا نه د جوړه کړي نو دا آبادی هغې نه پسه جوړه شوې ده. یو دویم قول دا دی مولانا صاحب چې ټول نه بهتر او مزیدار دی چې مخکې حدیث کې وضع د لبن راغلی ده په دویم کې نفي راغلی ده. د هغې جواب دا دی چې کوم کې وضع د لبن راغلی ده نو لبن ضرورت دی او کوم کې چې نفي راغلی ده نو نفي د بلا ضرورت دی. دا ښه خبره شوه. قال سفيان فذكرت لبعض عليه ما دغي آل نتقوسك فقالوا آلو ايش والله لقد بنا حضرت وفات نرستغي آبادی کړي وا. نو سفیان تفسیر کې چې قلتو فلعله قبل ان يبنى ما بنا ما وضعت لبنه چې ویلو هغه زمانہ کې ویلو چې لا زنو جوړ کړي دغه نه پس ته بیا جوړ کړی دي. څه مولانا دا د سفیان خسته جواب دی. او دیل پال چې ما چې کته نو قسطلانی وی ما احسن الصوفیانو خوشی حیثی صوفیان دی خسته تطبیق کرده. او بل تطبیق محدثین دا کی یو وزد لبن لضرورت تا او یو وزد لبن بلا ضرورت تا. دی چوی ما وزات لبنتن علا لبنتن من غیری ضرورت. شابجی بسم الله الرحمن الرحیم. زیرہ زیرہ